وقال ربكم ادعوني استجب لكم صدق الله العظيم. معزز سامعین چې کله په کوم شي ګناهونه زیات شي، د الله نه فرمانی زیات شي، د الله نه رس کول زیات شي او د الله پاک خلاف زندگی تیریږي، به د خلک باندې الله پاک قسمه تکلیفینا، قسمه مصیبتینا، قسمه امتحانات لږي. الله پاک قرآن پاک شیخ پلا فرمائی ظهر الفساد بالبر والبحر بما کسبت ایدی الناس. د مځکې په مخ باندې چې د کیم فساد روغله ده، د کیمه خونریزي کېږي، د کیمه بد امني روغلیدو، دا ټوله د انسانانو د خپلې لوسې د وجې نه دو. دا خلک په خپله باندې فساد کوي، بد امني روغلي. نو د دغه بد امنی ختمولو لپاره صرف او صرف یو حل ده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. الله پاک د خلق حالات نه بدلای چې سی پیرغه خلق په خپل حالات بدل کړي نه وي. اس میشته سه په خپل د خپل ځنې حالات بدلای او د خپل ځنې حالات بدلول دا ډېر به انتها ضروری دي. کمیش شر امن غوړي، د الله مدد غوړي، د الله نصرت غوړي، به همیشه سه خپل حالات په خپل باندې بدلوي. یو عالم نا پېښور شه دارالعلوم پېښور مدرسه دو ایک خیب ولید. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیب ورغی. دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیب ولید. دا عالم چې دا دوړې په شی معذور ده. مفتی تکی عثمانی سیباوی چې مو سره راو نو چې تکی عثمانی سیب تا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیل چې ای تکی نن د ټول امت چې دا په ګناه شي شخ شو ده، په ګناه شي گرفتار شو ده او د خلک باندې د الله طرف نه قسمه عذابین روان دي. ته د مو امت ته دغه یو دعا دغه استغفار تو تشاین، دا د مو امت ته دغه استغفار ته وشیا او د مو سیمه امتیون دی نرینا دی که شزینا دی ادا د استغفار وی. نو دغه مولانا وی چې مو د خیبلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکی عثمانی سیب تویل چې تکی تب موشه د دعا ویا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه استغفار د دعا تویلا او مفتی تکی عثمانی سیب د دعا وی چې په خیب شه رسول الله صلی الله علیه وسلم شورس دی ویلا. نو دا دعا زه تو سره شیر کاو او دا دعا وی عزت منه خپل وی میشو سیدا استغفار وی نرینا وی شزینا وی وړی کی واوی استرا واوی ویلې چې په مختلف قسمه حالات شه مسلمان گرفتار شوی دي او پاکستان باندې مختلف قسمه حالات روان دي. ایسا یو میډیا مې وکتل سوشل میډیا شه لیکلی وی چې په پاکستان باندې زلزلې ارتلای شي. نو داغه پیشنګوئی غلطه دي لیا صحیح دي کته نظر دغه نه میشتو سپچار دو چې دی الله پاک په دربار شه جړو کی استغفار وی عجزی وکي. نو دا دعا زه تو سب دغه سکرین بندارو ونه دا دعا وی تو سه خامخا تیرویه او دا دعا وی تو سه خامخا شیر کیا چې څومره مسلمان دی ټول مسلمان دغه دعا نه مستفید شي. دعا دا دو اللهم اغفر لي ذنبي كله دكه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. دا دعا کم از کم 313 مرتبه سمره بالغ افراد دی که نرینا دی و شزینا دی دا میشتو سے پکیره شی وظیفه جوړه کی، په مسجدې شی وظیفه جوړه کی. دا وظیفه میشتو سے داسې مستقله ونسی چې د ملک پاکستان باندې کیم حالات روغلی دي، کیمه پریشانی روغلی دي، کیمه بد امنی روغلی دو، کیمه منګای روغلی دو. الله پاک د ټول مسلمان دی دغه حالات نه وبسي او خوشا زندگی په مسلمانې باندې روالي. الله پاک وی چې کله تو سه ریغه زندگی اختیار کړي لنحینه حیاتا طیبه به دغه خلق ته زه پوکه زندگی ورکام. نو الله پاک د استغفار سره وعده دی کیم خلک استغفار وی الله پاک وی چې د خلق ته زه مول ورکام، د خلق ته زه دولت ورکام، د خلق ته زه بوغینه ورکام او بوغه ته زه د یبه تنظیم کوم او د خلق ته زه نرینا اولاد ورکام. نو دغه استغفار دغه په خپل وی
او دا استغفار کېدای شي ښځینه ته وښایي او دغه رنګې د استغفار چې دا د تاسې شعره کې چې ټول مسلمان دغه استغفار نه مستفید شي.